نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پا دی مقدس مکہ گرزی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پا دا علاقہ چکرو لگئی او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدئی لکا دا یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدئی لکا دا میاش برابر دریم روز بے دومر اگدئی لکا دا یو ہفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگریو خیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتی او پوٹے منگ دا پرستری شروع کری دی ناغیتا دا سیزون میزون تڑلی دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ منگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ دی دل عجر در کی لون بے روز با دومر اگدے لکا دا یو کال دویم روز با دومر اگدے لکا دا یو میاشت دریم روز با دومر اگدے لکا دا یو ہفتے او باقی روزی بیدا سیوی لکا عامر وزی دے کے بسیب دے چکرو لگئی پا دے ٹول ازمکا او دے با دا خدای دعوی بدا کری دے بوئی زا خدایم دے با دانوی چی دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منی چی دا خدای مغیبوی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تبوی چی پا دوی قوم اونشه زمکی تبوی چی فصلون اوچکے فوراً با فصل اوچشی باران با بنش چینو کی خولونو کی اوبا با بندشی دی با تیروان شی اغا قوم سر چی کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با دا پس روان شی دا سے با پسیدی لکا دا شاتو دا مچے چی دا شاتو اغا بابا پسیدی دا شاتو چی کم مشر دے و کم بادشاہ دے اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دقا سی دا مالون بور پسی روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگ تن دے با خلق ملشی تو جو ابتلا دا امتحان دے واپس پاک قوم راشی سنگا چل دے ما خدای مانے سنگا مال دولت میں در ختم کے غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچے سوکر کے اغا خدای وی کنا اغیب ہوتوی اوز مونگ در باندی ایمان روڑو زمون خدای واپس مونگ دولت و مال راکا باران تبا حکم اوکی چی شوروش باران بشوروش چینو تبا حکم اوکی لازرغونی بشی کیانو کی اوبا پیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر او سپینزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا با طول دا دجال تابیوی دا بور پسی روانی یا اس قوم لبور شی ما دا خدای منه اغیب ہوتوی نمون خطا خدای نمانو وی گورا کزی یو نخد تخکارا کم بیا با ما خدای منه اغیب ہوتوی سنخ بخکارا کے وی استاسو پلارانو نکونا چی کملی چلا دا اللہ جم دی کم ہوگا منه دی وہ یرا کدا کار دیو که خمونگ تا بیا خدای منو زمونگ پلارانو نکونا چی کملی دی کازی را جم دی کل خو خدای دی منو وی کم دی خخ دی رازه مقبری لبلار شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکا بوش لیگی و شیطانان بداغوی پا شکل رو دی زمکینا ای با شیطانان خدا غی دا پلاران و دا نکونو پا شکل زمکینا روزی دیو او دا خو میغا پلار دے دا خو میغا رور دے دا خو میغا نکا دے فوراً پا دجال باندی ایمان بروڑی جناب دے نخو نخانو تا سو ٹنگی دے شی گران کارم ندے آغا سالی با ٹنگی گی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوارے خدا ندے پوشے ولی زکا دے با پخیستر گلون دی او خدای لون ندے اللہ کے عیب نشتا اور دا خیستر گوا لندی او دا سے بلندی لکا شین انگور چی بار روتی دغا سی دستر گو دا گاٹے بے بار روزی خلقو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اغا بے پیجنی بل سالی با نپیجنی پا دے تندی دا پاسا بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر کافر دا بے پا دے تندی دا پاسا ورطا لکلی خو یارا چی کم سوچا مسلمان دے اغا با پیجنی او چی کم کافر دے اغا تا با دا خط نخکاری گی یو دا کندی مرگری دا قضای که ادرے گے چی دا کم بہر نا مرگری رازی اغا دا نور مرگری برا لار ورطا سموے چی برا خیجی لگون دی لان دے دے لگ تنگ دے نو خبر دا چی نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر مسلمان خوبے پیجن جی دا کافر دے دا سے نخن خانے بھئی پا یو قوم باورشی دا غی قوم باندے با آفت راغلی دا غوی ساروی بملشوی دے باورشی ولی خپا ہے جی پا مونگ باندے آفت راغلی دا مونگ ساروی ملدی ٹون
که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به والا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتی لکه موږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به. کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمائی داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمائی چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خو اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دی کې خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه او یهودي سړی و، د هغه بچی و او یو باغ و په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیہ السلام وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي. 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه بړندی، ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي. هغه بچی به ناشنا خبرې هم کوي، او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به داسې لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ به، او ردی دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به، ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کم شکل نبی علیہ السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادوي مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم چېرته یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه و، همغه شی و لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړه چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیہ السلام هم دې به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی؟ خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی. مونږ وی د حالت څنګه دی چې دې اوده شي څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري. مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبي علیہ السلام چې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې وو. وی زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی همغه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیہ السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صاحب د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیہ السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیہ السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي، او دی ودره چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیہ السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دې ودرېږه، نبی علیہ السلام راغی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی دی اواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیہ السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی دی؟
ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تخت نم په دریاب د پاسه ولاړ دلته مو د دریاب د پاس یو تخت را تخکاریږي. پیغمبر علیہ السلام او فرمایله شیطانانو تخت چې د تخکاریږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دل راځي که نه راځي؟ وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه. کله دوه دروغ او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې سورت دخان پټ کړ. سورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ. دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې سورت دخان راوسته او تپوس ته کوم. وی ما ورته وی چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي. وی ما ته چې نور خو نه پیږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي. نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیہ السلام ورته چخشه اخسا فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی دا غي نه تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبيث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اقوا مردار یکم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل اے عمر کدا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولی وجنه یو یهودی معشوم دی او که دجال وی نو ته د په ملکولو قادر نه د ملکولو لپاره الله عیسی علیہ السلام مقرر کړی دی. خبر خلاصه شو. یو بل صحابی دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال را سره دا ابن سیاد را سره روان دی. نیم را سره مرګری دی. وی چې ما سره مرګری دی وی پلاره باندې روان یو خبره ترې کو. وی قافلې نه مونږ ځان لشو زو دی. وی دا سیر را باندې رااله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور چې دا دجال دی دنه به دجال جوړیږي. وی بار سو یره را باندې رااله. وی یره را باندې رااله. وی ما ته وی چې مې یریږه ونه یریږي ګوري. وی ما ته وی چې یره یو تپوس د نکوم خلق استا متعلق دا خبره کوي چې ته نه دجال جوړیږي. دا حقیقت ته کنه دی. وی ما ته وی دا څه کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیہ السلام فرمایي او ګوره نبی علیہ السلام ورته وی اتشهد انی رسول الله. وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم او ته سوي. وی دا ګوي کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې ګوره. او بیا ورته وی دا دالکه نبی علیہ السلام ته وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم. نبی علیہ السلام ته وی ته دا ګوي کې چې د خدای رسول یم. نو پیغمبر علیہ السلام ورتغونه کو خور روان شو دي آمنت بالله ورسوله یو. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خلک دا خبره کوي چې ته دجال. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری داسې ده کنه. ایمه چاو وی زه مسلمانیم. د پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي. دا څه ده؟ ایمه چاو وی زه خود مدینه منوره نه رواني مو دغه مکه مکرمه ته ځم. دوشوي او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی دی مدینه منوره کې مې پریخري. لسنګ دجال ما وی هاوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خود دجال نه تا نه خود دجال نه جوړیږي. ذکر ای مکه مکرمه ته روانه او مدینه منوره دی پریخو ده هغه نه وروته نبی هم موجود دجال خو دې نه زی بچی دې مشي وی او دجال بچی باندې کیږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دا وکه. بیا ما ته وی زما دې قسم په خدای وی چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې دا فتنه زمانه کې راوځي نو بچی به نه پیدا کیږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینه منوره په کوڅو کې یو ځای شو. ګوره دې نه خو نه پته لګي وی چې را سره یو ځای شو نو ما وطنیغ نیغو قتل مې چې یله کتا مطالعه خلک دجال وي خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال وی. ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری داسې ده کنه. ایمه چاو وی زه خو مسلمانیم. د پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي. داسې ده؟ ایمه چاو وی زه خو د مدینه منوره نه رواني مو دغه د مکه مکرمه ته ځم. دوشوي او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی دی مدینه منوره کې مې پریخري. لسنګ دجال ما وی هاوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خود دجال نه تا نه خود دجال نه جوړیږي. ذکر ای مکه مکرمه ته روانه او مدینه منوره دی پریخو ده هغه نه وروته نبی هم موجود دجال خو دې نه زی بچی دې مشي وی او دجال بچی باندې کیږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دا وکه. بیا ما ته وی
زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې رایوځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا مطالعه خلک دجال وایي. وی او پړسېده وی دومره او پړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې. وی ما وی چې زړه رانه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حفصې رضی الله عنها دا ورغې بیا خور وه ام المؤمنین وی مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیک بخته ګورې سم شه مور نږدې کېږه ورته. بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابی راغی تمیم الداری رضی اللہ عنہ او دی عیسائیو رستو مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الوی وی صاحب دریاب کی کشتی کې سوارو لا بادماری کشتی ونو پاغی چې دا موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسي او که دا مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دی بیا غورځي. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې. وی خیر د موږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېدو 10 کسه وموږ او را روانو مدینې منورې ته. وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو. وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتۍ ودروله وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزاندو ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دی پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شا کم خوا ده داسې د ویښتو ډک. وی مونږ ته ویریدو. وی مونږ ته یې وی چې یارېږه دې خوا راشه. وی مونږ ورته وی چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو. وی چې زه جاسوس یم جاسوس. وی مونږ ورته چې دلته څه کوې. وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي. وی مونږ ورغلو. وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو. وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی مونږ د یو بل نه منډې کړی ویریدو. وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته. وی مونږ وی چې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو. ته څوک یې؟ وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. بیا موږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته. موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی و یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکی اوبه مني. بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته. موږ وایو چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې. وایي چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني. بیا ران تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی. موږ وایو چې یو پیدا دی. وایي چې دا بس زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې. تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر صاحب ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلې دی توابه به ما حرامه ده. وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام ته دا قصه وکړه چې قصه مو کړه نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو. وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او د دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړي دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړئ. ټوله قصه ورته بیان کړه او چې دی وی چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلې دی. نو پیغمبر صاحب دا کونټه مبارکه په دې ځمکه وویله الا وهذه الطوابه. وی توابه هم دا مدینه منوره ده دې ته به نشي داخلې دی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیہ السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري. دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي. نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کی. ده به خلق مسلمانان کړي خواري به کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي. دیکھئے چې دجال لا شي واپس به خلق گمراهان کی. دی به حیران چې خدای پاکا زه اوس څوک کم خلق چې مسلمانان کړل جهاد مې پې وکړو
علاقې مې په فتح کړې. خدای خو رانه بیا دجال په بل طرف واړو، اخو په بل طرف رانه بیا دجال واړو. دی به راشي، دی کې به خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوز کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی د دو فرشتو په وزرو به لاسونه خودي، او د بیت المقدس د دو منارو په خوا کې به دی را کوز شي، او دا سر به د اوبو نه لوندي چې سر ښکته کی ساس کی به تیبېږي لکه د ملغلرو غوندې، او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د دې اوبو دا ساس کی به تې ځوړندېږي. دی به را کوز شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب، د ده د پوزې دا سا چې وځي که نه، دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي، او سا به څونه وځي. دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لشت هم نه که نه، د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د ده نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیہ السلام به را کوز شي. چې را کوز شي نو مهدي به ورته مسله پرېږدي چې را مخکې شه. ابویي نه، ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره. ابویي نه، دا امام مهدي ستاسو نه دی، او امامتي به هم دی کوي. زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم، خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر تاسې ګوري لکه مونږ چې ګډ ته ګورو، او صلیب د هغوی عبادت کوي. وی په دې عیسی علیہ السلام مونږ وجلی دی، حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته خېجوي. صلیب به مات کی، او د عدل و انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کی. دجال پسې به وګرځي. مهدي ته وی لښکر را جمع کا چې د پسې ورشو. دی به ګوري را پیدا کوي، به یو ځای کې به را لاندې کی، چې را لاندې کی عیسی علیہ السلام به پې حمله وکړي، په خپله نیزه به ووهي او مردار به یې کړي. خلکو ته به یې وښیي تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وی دا د هغه حشر، هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي، دجال ته مخامخ بشي. دی به ورته وي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم؟ به ورته وي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې. وی ګوره سم شه ګنې وجنم دی. وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې، خدای نه. دی به خلکو ته ووایي چې ښه که دې مې اوس مړ که تاسو به ومنئ چې زه خدای یم. هغې به مونږ ته مخکې نه منلې چې خدای یې. اره به وله په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي، په منځ کې به داسې مزل وکړي. مړ مې که؟ هغې به وایي او. وی که اوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم؟ وی چې مونږ خو ته مخکې منلې چې خدای یې، واپس به یې را جمدې کړي. نبي علیہ السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي، داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به یې دا مخ پړقېږي. بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی؟ ما منې چې زه خدای یم؟ وی نه، اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې. وی بیا دې وجنم؟ وی نه مې شي وجلی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کي، دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي. دی به وجني اوچتی به، لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نشي، رسوا به شي دغه ځای کې. نو عیسی علیہ السلام به لګي چې دجال به مړ کي. چې دجال مړ کي، عیسی علیہ السلام په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي، او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي، یو انار چې په سوونو خلق به هغه خوري خلاصیږي به نه، او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي، یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي، ځمکه به زرغونتیا زرغونه کي، مسلمان به ډېر زیات خوشحال کي، او ډېر د عدل و انصاف حکومت به بیا شروع شي.